خو په سند کې هغه سبق ویلو استادان یو د هغې سره مینه او محبت زیاتو او بیا هغه استاد ورله واده کړی و او به ځان ته عبیدالله ابن اسلام وی ځکه چې مناظره ولیده د یو هندو او د مسلمان مناظره وه نو مسلمان هغه په خپلو لاسو بوت جوړ کړي بیا ورته صدیق وي نو دا هندو ورته ویل تاسو خانقاه قبر په خپلو لاسو جوړ کړئ بیا ورته صدیق وي نو مسلمان ورته زموږ په دین کې خو قبر ته سجده نشته هغه جاهلان کوي نو تاسو خانقاه په خپلو لاسو جوړه کړې بیا ورته صدیق وي نو مسلمان ورته ویل موږ خو خانقاه ته نه کوو موږ سجده الله ته کوو په طرف د هغې کوو او تاسو خو بوت ته کوئ مولانا عبیدالله سندي چې دا ولیدل نو هغه سکو او ذهین سړی او قابل سړی 3 کاله کې هغه ټول علوم ویلو او داسې چې دا هغه جواب چا نشو کولی ته بقیة الاثار د شیخ القرآن وګوره چې پای کې هغه د مولانا سندي باره کې څه لیکلي تر نهایت متقی او پرهیزګاره سړی و نو دا هغه په زړه کې اسلام پرېوته نو سکول کې یو ملګري ته ویل ما له څه کتاب د اسلام باره کې راکړه چې زه وګورم نو هغه له تحفة الهند ورکړو تحفة الهند یو کتاب دی چې یو د هندوانو یو ملا او هغه مسلمان شوی و او بیا هغه موازنه کړې د هندو مت او د اسلام په هندوستان کې د هغې په چمای پابندي ده چې هغې وکوت نو د هغې نه د هغه زړه ته اسلام نور پرېوت تحفة الهند چې چا لیکلی و هغه ځان له نوم ایښی عبیدالله نو مولانا عبیدالله سندي هغه هم ځان له نوم کېښود عبیدالله د هغه نوم خو بل څه و چې کله سکو او پلار یې خو سکو هغه ته نسبت نه کو نو اسلام ته نسبت کو عبیدالله ابن اسلام وی چې هغه کتاب مې وکوته شیخ القرآن ته خبره کوله نو امام ملګري ته وایي چې بل کتاب راکړه نو هغه تقویة الایمان د شاه اسماعیل راکړه نو چې ما هغه وکوت نو زما زړه ته نور اسلام پرېوته او زه د سیالکوټ نه وتښتېدم او زه لاړم سند ته سند کې استادانو او ډېر ښه استادانو له الله ورکړي وو نو هغه بیا ځان سره سندي لیکه ځان به هغې ته منسوب کړو هغه د سند و نه او بیا هغه استاد ورله واده وکړه او واده یې چې ورله کړی نو زمونږ د قوم ښځې ورله کړې وه یوسفزای وه ښځه یوسفزای وه نو مولانا سندي وی ما چې دا واورېدل چې سجدې خانه کعبې طرف ته کوو خانه کعبې ته نه کوو زما په زړه کې دا خبره ډېره ښه پرېوته دغسې وجودو لآدم سجده وکړئ په طرف د آدم علیه السلام